عمل الله رب ذوالجلال قبلی کمی کې چې اخلاص وي او کله چې انسان کې اخلاص راشي او عمل د اخلاص نه ډک وي نو کو بیا عمل نه کې او اخلاص باندې تر روان شوی وي د اخلاص اراده دې کړې وي الله رب ذوالجلال دا لوی عمل بدل ورکي بني اسرائیل کې قحط راغی یو سړی داسې تیرېدلو د شګو ډېره کې ولاړ دی لوی شګې پرتې دي قحط دی خلکو ته غله نه ملاویږي خوراک نه ملاویږي دا سړی نظر په دې شګو باندې ولګېدو په دغه ډېره کې باندې ولګېدو وای کاش خدا چرته غله وي او خوراک وي او زما په ملکیت کې وي یا الله ما به دا ستا په نامه باندې د خلکو لنن ورکړي وو خلک هوږي دي خوراک ورته نه ملاویږي یا الله نو کو چرې دا خوراک وي غله وي ما به دا ستا په نامه باندې ورکړی وي خو چونکې دا خوراک نه دی شګې دي یا الله کو چرې دا وي ما به دا ستا په نامه باندې ورکړي موسی علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال وحی را اولېږله چې لاړ شه دغې امتي ته دې ووایه چا چې صرف او صرف دا اراده وکړه په اخلاص سره چې کو چرې دا غله وي ما به دا ستا په نامه باندې ورکړی وي دغې کس ته ووایه دغې خپل مقتدي ته ووایه دغې خپل امتي ته ووایه د ده په عمل نامه کې ما دقه عمل دا ثواب ولیکلو نو اخلاص داسې عمل دی او یو داسې څیز دی چې په دې سره عبادت د فرش نه عرش ته خیږي کو عمل کمزوري وي خو په اخلاص سره وي کو عمل ډیر کمزوري خو په اخلاص سره وي الله رب ذوالجلال هغې ته لوی طاقت ورکوي تر دې چې کو عمل غلط وي خو په اخلاص سره وي نو الله رب ذوالجلال قبلوي موسی علیه السلام په دور کې یو کس ناست دی او ځان سره دا خبرې کوي چې یا الله ته به کوم ځای کې ته خو به ډېر ستړی شوې کومه ولیدلې زه به درله په خپو زور کړم یا الله ته به کوم ځای کې ته خو به ډېر ستړی شوې کومه ولیدلې زه به درله په لاسونو باندې زور کړم زه به در باندې خوراک وکړم موسی علیه السلام تېرېدو د دغه خپل امتي دا خبرې واورېدلې ورته وایي چپ شه الله رب ذوالجلال په باره کې داسې مه وایه ځکه چې الله رب ذوالجلال دا لوږې نه منزه دی پاک دی د ستړیوالي نه پاک دی الله ستړی کېږي نه الله اوږې کېږي نه الله باندې خوب نه راځي دا ته څه کې دا خو ته ډېر غلط الفاظ وې دغه سړی چپ شو موسی علیه السلام د الله راز لاړو الله رب ذوالجلال ورته بیان فرمای اے موسی علیه السلام تا زما دا بنده ولې چپ کو دته دا خبرې په ما باندې خوږې لګېدلې دته دا وینا په ما باندې ډېره محبوبه وه تا دا ولې چپ کو موسی علیه السلام ورته بیان فرمای اے الله اخو ډېر دا بې ادبۍ الفاظ استعمالول هغه خو داسې دي چې ستاسو په شان کې لایق نه دي الله رب ذوالجلال ورته فرمای نه د چې هر څه وي خو په اخلاص یې وي او د زړه نه لګیاو ما باندې دا ډېر زیات خواږه لګېدل تا دا ولې چپ کو حضراتو کله چې اخلاص وي نو په اخلاص سره معمولی عمل الله رب ذوالجلال ډېر لوی ثواب پې ورکوي او کله چې اخلاص نه وي نو که لوی عمل وي ډېر لوی عمل وي الله رب ذوالجلال هغه نه قبلوي اخلاص یو داسې څیز دی چې دا یو عمل دایمي پاتې کوي او د لږ عمل وزن الله رب ذوالجلال زیاتوي امام مالک رحمه الله لوی فقیه تیر شوی دی امام دار الهجره د مدینه منورې امام دی او په دغه ځای کې قال الله قال الرسول بیان کړي دي په هغه ځای باندې چې په کوم ځای کې
د رسول الله مبارک روضه دغه سره خواته به د رسول الله مبارک احادیث مبارکه بیان وخت ډیر کم دی خبر ادا کوم د یو کتاب لیکلی دی مؤطا کله چې دا بخاری شریف نو لیکلی شوی الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا نو لیکل شوی چې ما ته یې پیژنو په بخاری شریف سره د دې نه مخکې چې د اصح الکتب بعد کتاب الله درجه کوم کتاب ته میلو وه هغه د موطا امام مالک او دغه د مرتبه او دغه درجه چا بیان کړی وه امام شافعی رحمه الله بیان فرمایي چې په مخ د ځمکه باندې اصح الکتب بعد کتاب الله دا د امام مالک رحمه الله کتاب مؤطا امام مالک ته هغه وخت کې بخاری شریف نو لیکل شوی ځکه چې امام بخاری رحمه الله خو ډېر وروسته راغلی دی امام بخاری رحمه الله خو د امام احمد بن حنبل رحمه الله په شاګردانو کې راځي او امام مالک رحمه الله خو د امام احمد بن حنبل رحمه الله څخه د امام شافعی رحمه الله نه مخکې تیر شي حضراتو نو امام مالک رحمه الله چې کله دا مؤطا لیکله او دا احادیث راغونډول نو په هغه دور کې نور کتابونه هم د احادیثو ډېر موجود ډېر نسخې موجودې وي ډېر کتابونه موجود وو د احادیث مبارکه امام مالک رحمه الله ته چا وی دا څه کې وی د رسول الله مبارک احادیث مبارکه راغونډو علامه زرقانی چې د مؤطا شرح لیکلی ده هغه بیان فرمایي چاته پوښتنه وکړه دا دومره احادیث چې ته راغونډې نو دومره لوی لوی کتابونه موجود دي د احادیث ذخیره موجود دي ستا کتاب ته به څوک توجه وکړي ستا کتاب به څوک وګوري امام مالک رحمه الله هغه وخت یو خبره وکړله دا یې ونه وی چې زه یې مصنف یم دا یې ونه وی چې زما ښار مدینه منوره ده دا یې ونه وی چې په مسند د رسول الله مبارک ناست یم امام مالک رحمه الله یو خبره وکړله علامه زرقانی رحمه الله بیان فرمایي امام مالک رحمه الله او فرمایل مال الله بقیا کم شی چې خاص الله لره وي هغه به باقی پاتې کیږي مال الله بقیا کم شی چې د الله وي کم شی چې نسبت الله ته وشي د الله د پاره وي هغه به باقی وي نور به ختم شي او کم شی چې د الله وي هغه به پاتې وي هغه د امام مالک رحمه الله خبره صحیح شوله هغه کتابونه چې د امام مالک رحمه الله د کتاب نه مخکې لیکلي شوي وو د هغې نام و نشان ختم شو څوک یې پېژنیم نه چاته پته هم نه لګي امام مالک رحمه الله چې کوم کتاب لیکلی و موطا امام مالک هغه اوس هم پړاویږي اوس هم زیر تدریس ته په مدرسو کې پړاویږي لویه وجه سوه امام مالک رحمه الله او فرمایل مال الله بقیا کم شی چې د الله وي اب پاتې وي نو حضراتو ما تاتم الله رب ذوالجلال حکم د اخلاص کوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين الله رب ذوالجلال مسلمانانو ته د اخلاص حکم کړی دی